بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نخ منصرہ زیم محمد فہیم او زیم عرفان خان. خیبر پختونخوا کې چې کم خلک نشه کوي هغه موږ اکثر لګورو چې دغه ریلوے پاټک په غاړه باندې ناستي یا ریلوے پټلۍ سره ناستي مختلف لارو کوڅو کې پراته د هغوی بهاله څه تنظام دی د سټیټ څه ریسپانسبلټي ده څه ذمہواري ده او هغه ذمہواري پوره کولو دپاره اوسه پورې سټیټ څه کړي دي زموږ چې کم غیر سرکاري تنظیمونه دي هغوی څه کوي لګیا دي او ورسره سرکار زموږ څومره حمایت کوي دغه ادارو سره چې دغه کسان دوباره بحال شي او څنګه چې موږ عام شهري پرنګ کار کوو هغوی هم کار وکړي او د خلکو دغه نشه راځي څنګه دوی ته دا ډرګز رسي څنګه که هغه پوډر وي که هغه شراب وي یا هغه چرس وي څنګه دغه ښارونو منځ ته راځي په دې باندې موږ خبره کوو. زموږ چې کوم دویم ټاپک دی هغه به دا وي چې د دې کال پلنې 15 میاشتې د جنوري نه واله تر مئی پورې د پولیس خلاف تر اوسه پورې 15,000 او 79 شکایات مخې ته راغلي دي. موږ د امیر تحقالي خبره وکړه خو دا صرف یو کیس نه دی داسې ډېر زیات کیسونه دي هغې کیسونو باندې څومره عمل درآمد شوی دی دغه شکایات حل کیږي څنګه او حل کولو دپاره څه میکانیزم دی آیا همدغه شکایات راغلي دي یا د نه زیات شکایات هم کیدی شي خو هغه رپورټ کیږي نه په دې به هم موږ خبره کوو. عمران خان صاحب پرون یوه خبره وکړه د -1 حوالې سره او نن ټوله ورځ همدغه خبره کېده چې د عمران خان صاحب ماینس کېدو سره سیسټم به څنګه چلیږي. وزیر اعظم په خپله خبره کوي لګیا دی چې زه ماینس شم بل کس راشي هغه به هم اپوزیشن نه پرېږدي. څوک دا خبرې کوي لګیا دی چا دا خبره مخې ته راوسته چې عمران خان صاحب هم ماینس کیدی شي او بیا بلاول بھٹو زرداری څه وینا وه په دې باندې موږ خبره کوو. نن دا چې کوم فیډرل بیورو آف سټیټسټک دی محکمه شماریات دی د هغوی رپورټ مخې ته راغلی دی چې 13 میاشت جون میاشت کې چې کومه ګرانۍ شره وه هغه د 13 میاشتو کې ټول نه زیاته شوې وه. که مونږ ګورو نو مارچ اپریل او مئی کې ګراني دومره نه وه. مارچ کې کمه شوې وه اپریل کې څه ګزاره وه مئی کې لږه سیوا شوې وه خو 0.8% 13 میاشت کې سیوا شوه او پوره ملک کې چې کوم ګرانۍ شره ده هغه 8.6% ته ورسېده. آخر ولې دغه ګراني کېږي لګیا دي کوم کوم شیزونه ګران شو او څه شیزونه پکې ارزان شوي هم دي په دې به هم مونږ خبره کوو. عرفان صاحب پلانې ټاپک اکثر له خبرې کیږي چې جی بحالي سنټر به جوړ شي او ډرګ ایډکټ خلک دی او مونږ ریکور کو خدا هر څه بات کې راځي. پهله خبره دغه نشې دا شیدونه رسي څنګه خار مینس ته یو کس ډېر په اسانۍ باندې یو فون کال باندې هغه ته هر قسمه نشه اویلیبل کیږي. اول به د شرابو نشه وه بیا پوډر رالل چرسو اوس آیس هم ډېر په اسانۍ باندې میلاویږي. یو ډاکټر خبره دا وه چې کله سایکالوجسټ و هغه دا خبره کوله چې پېښور یونیورسټۍ یو سټوډنټ چې کله علاج له راغی نو د هغه دا وینا وه چې ما به خالي یو فون کال وکړه او زما حیات آباد غونته ځای کې زما کور او زما د چې کوم کور شاته سایډ کړکۍ وه لاندې به کس ولاړو هغه ما ته هلته هغه آیس راورسول ښه په اسانه باندې او ما نه بیا پیسې واغستې. دومره اسان طریقې سره هغه دا ډرګ رسولی شو. د ښار دغه مینس کریمپوره ګنټاګر اشنغرۍ دلته ښه په اسانۍ باندې ډرګز میلاویږي او هر یو ښار کې دا میلاویږي. دغه ډرګز رسي څنګه او بیا چې کم کسان دی نه متاثره شي د هغې بحالی څه طریقه کار دی؟ فهم صاحب اول کوم په دې باندې خبره کوو نو چې کوم د یو ان ادارو یو ریپورټ دی او هغې کې دا ذکر کړی دی چې د نورو صوبو په نسبت باندې یا نورو ملکونو هغې کمپیریزن کړی دی د پاکستان سره او پاکستان کې بیا د نورو صوبو موازنه شوې د خیبر پختونخوا سره چې دلته د نشې هغه رجحان کې اضافه کیږي او د هغې وجه یو ښودلی شوې ده چونکې زمونږ دلته هغه وخت کې بارډر لګولی شوی د افغانستان سره او بیا قبایلي سیمې نو هغه وایي چې د افغانستان د لارې په دغه طریقې سره چې کوم د منشیاتو سمګلینګ کیږي نو هغه ډېر په اسانۍ سره هغې ته د خلکو رسایي ده. ډېر زیات خلک د دې کاروبار سره وابسته دي او د هغې په اړ کې بیا هغې نور کاروبارونه شروع کړي دي نو هغې خپله وایټ کومه مني چې د هغې په بلې طریقې سره لیګل کړې ده. حکومت هم په خلکو باندې هغه شانتې لاس نشي اچولی چونکې هغه علاقو کې هغه شانتې قانون عملداري نه وه. اوس راغلي دي موږ هلته دایره اختیار د عدالت هم ایکسټینډ کړی دی خو د هغې باوجود موږ وکتل چې هغې کې څه کمی نه دی راغلی. مختلف پهلوګانې دي په هغې باندې به ضرور ذکر کوو چې یاره دا خورېږي څنګه وجوهات څه دي حکومتي ادارې په دې وخت کې څه کوي د والدینو ټول نه زیات څه ذمهداریانې جوړېږي هغه د خپل ماشومانو مستقبل څنګه محفوظ جوړولی شي او څنګه هغه بیا د هغې د تباهۍ سبب جوړېدی شي. د والدینو هم په دې کې یو غټ کردار دی.
فهم صاحب کومه دې ذکر کوو نو نن چې کومه خبرې اترې وشولې دا وخت کې په پیښور کې درې د بحالۍ مراکز جوړ شوي دي. یو سرکاري سطح باندې دوه هغه نجی سطح باندې دي یا موږ وایو چې غیر سرکاري. سرکاري سطح باندې چې کوم یو د بحالۍ مرکز دی د منشیاتو کې کوم خلک اخته وي د هغوی غیر سرکاری کم دین یو دوست فاؤنڈیشن دی یو الخدمت کوي خو د یو څو میاشتو راسې د الخدمت فاؤنڈیشن هغه سنټر بند دی د کرونا وایرس د دې وجې نه. خو زه غواړم چې لږ اعداد و شمار شریک کما چې دا وخت کې خیبر پختونخوا کې څه صورتحال دی او په کال 2019-20 چې کوم اعداد و شمار مخې ته راغلی دی په هغې کې د دغه دریو مرکزونو سره چې کله زموږ رابطه وشوه نو هغه وایي چې 100% په دې کې اضافه شوې ده. دا هغه کسان دي چې کوم راضي په خپله باندې یا د هغوی مشران د سنټرو ته راولي. یعنې کال 2018-19 کې چې کوم اعداد و شمار مخې ته راغلی او د 1400 یا د 1500 کسانو چې په هغې کې ښځې سړي او زیات تر طالب علمان شامل وو. په کال 2019 کې چې کوم دغه ادارو رپورټ مخې ته راغلی دی یا موږ د هغوی نه ډیټا واخیستله نو په هغې کې 100% اضافه شوي بلکې د 100% نه هم زیات او دغه شمیره رسېدلې ده چې کوم 1500 مخې ته راغلی وه هغه ډېره زیاته تقریبا سره 3000 پورې د هغې نه هم زیاته شوي. فهم صاحب دې کې بنیادي سوال دا پورته کیږي چې دغه ادارې صرف هغه دي چې هغې ته کم خلک راځي او هغه دا چې کوم راغلي دي هغه چې کوم نه کیږي هغه د دې نه هم ډېر زیات دي. خو یو تشویشناکه خبره فهم صاحب په دې کې دغه ادارو مشرانو سره خبرې اترې وشوي ټولو یو خبره وکړله چې کوم تیزۍ سره په دې کې طالب علمان مخې ته راځي نو هغه شمیره ډېره زیاته ده ایز کمپیر ټو نور خلک. د پیښور نه صرف د پیښور نه یادې کړل کېږي چې د جینکو یعنې چې هغه سټوډنټس دي او یا که سټوډنټس نه دي نور خواتین 600 نه زیات خلک چې نو هغه موږ ته رپورټ شوي دي یا په هغې کې موږ ته راغلي دي. دغه د هغوی سره چې کوم ډیټا ده دا صرف د پیښور تاسو ته په یو کال کې هغه در کوم خو چې کوم نه دي رپورټ شوي د دې نه هم زیات دي. دغه دریو ادارو چې کوم رپورټ موږ مخې ته راوړو او هغوی وایي چې په دې کې زیات اضافه تاسو ته بار بار ذکر کوم چې هغه طالب علمان دي. ډېر خلک چې دي نو هغه راځي په خپله خوښه باندې هغه وایي چې موږ په دې نشه کې اخته شوي یو موږ به بحالۍ طرف ته څنګه ځو. ډېر زیات خلک چې نو هغه والدین راځي. یو د حکومت د طرف نه اوس خبرې کوو چې حکومت 3 ادارې په دې وخت کې کار کوي. اینٹی نارکوټکس فورس، پولیس او ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ډپارټمنټ. روزانه موږ سره پریس ریلیزز شیر کیږي او ویل کیږي چې موږ دومره کیلوګرام چرس ونیول، موږ دومره کیلوګرام آیس ونیول، موږ دومره خلک گرفتار کړل. خو ورځ په ورځ باندې هغه نیټورک کوم ځای چې دا سپلای کوي کوم څه کې نه چې چین دی هغه ورځ په ورځ مضبوطیږي. یعنی بار بار روزانه پولیس دا کاروایی کوي او که زه تاسو ته ډېر نه زما د تېرو شپږو میاشتو د پولیس پرفارمنس کارکردګي راواخلم هره ورځ هغوی څه نه څه منشیاتو کې خلک نیولي او د هغه اعداد شمار په مطابق که موږ وګورو نو سره 500,000 نه زیات خلک دوی گرفتار کړي دي. دا هغه خلک دي صرف د منشیات کاروبار کوي یا په یو خار کې ته 50,000 کسان گرفتارې د هغې باوجود هغه څیز کمیږي نه بلکې نوجوان یا دا نسل هغې کې اضافه کیږي. چې کله اضافه کیږي د مطلب دا دی چې د هغه ځای نه سپلای ډېره په اسانه باندې کیږي. په بارډر باندې څوک ولاړي یا په چیک پوسټ باندې څوک ولاړي د پولیس خلک ولاړي او دې خلکو ته پته ده چې په دې کار کې څوک ملوث دي خو هغه خلکو ته لاس نه اچوي ځکه چې دا خلک یا په پارلیمنت کې ناز خلک دي یا د هغوی نه زیات مؤثره دي یا هغه د دوی سره رابطو کې دي او د میاشتې هغې ته خپله حصه ورکوي چې کوم رپورټ شوي هم دي او کوم نمونه مخې ته هم راغلي دي. خو صاحب کوم یو سرکاري رپورټ چې زه تاسو سره شیر کوم په هغې کې تاسو هم ذکر وکړو د آیس چې کوم نشه ده په هغې کې اضافه شوې ده. د کال 2018-19 چې کوم شیزونه رپورټ شوي 148 خلک رپورټ شوي په هغې کې زنانه هم شامل وي سړي هم وي او صرف پیښور په حد باندې چې کوم رپورټ شوي دي. زه بار بار ذکر کوم چې کوم رپورټ شوي نه دي هغه د دې نه ډېر زیات دي. بیا هلته مراکز کې څه سهولیات کم ورکوي کم نه ورکوي هغې باندې هم ذکر کوو. خو بیا چې کوم د دې کال رپورټ مخې ته راغلی دی نو هغه 255 دی. نو که دغه اعداد شمار ته موږ ګورو نو هغې کې 80% یا څه د پاسه هغې کې اضافه راغلی ده. د آیس حکومت د هغې لپاره په کال 2018-19 کې یو قانون هم منظور کو سزا هم وکړه چې هغه کې د سزا دومره خطرناکه ده چې یعنې د پانسي ده 100 کیلوګرامه پورې څومره پورې چې هغې مقدار یې ښودی چې د هغې نه زیات شي نو عمر قید او یا پانسي سزا ده. د هغې باوجود د هغې په استعمال کې اضافه کېږي او کمیږي نه. کمې کمزې کې دی آیا قانون موږ وایو چې هغه مضبوط دی یا 3 ادارې په هغې کې کار کوي یا عدالتونو د لارې خلکو ته سزا ملاویږي د هغې باوجود دا نه کمېدل یا خو په قانون باندې نظرثاني کول پکار دي یا دغه ادارو ته خپل کارکردګي باندې نظرثاني کول پکار دي چې صرف رپورټونه نه رالیږي عملي طور باندې هغه نیټورک مات کې کم ځای کې دي.
نو فهیم صاحب دغه ریپورت راغلی تاسو عرفان صاحب ذکر وکړه چې کم کیسونه ریپورټ شوي دي یا کې گرفتاریان خډېرې شوي دي 50,000 نمبره تاسو گرفتاریان هم وې نن عامر تهکالی خپل بیان ریکارډ ک عدالت کې او هغه کې هغه ذکر وکړه چې جی زما خلاف دوی ما پسې چرس واچول او زه منشیات فروش وګرځولم داسې کسان دوی اکثر لنیولي چې چا د خپل بغض وي زیاتره خلک تاسو کوم نتورک سترونګ کیږي ځکه سترونګ کیږي چې کسان نیولي کیږي نه دوی چې کم کسان نیولي وي یا هغه دوی خپل پیسې نه ورکوي بته نه ورکوي دوی ته پیسې نه رسوي یا هغه د دوی څخه خبره نه منلې یا د بل چا نه پیسې والي او هغه کس هغه په منشیاتو په کیس کې دوی گیر کی همدغه وجه دا چې دا منشیات اوس پورې دوی کنټرول نه کړل د پولیس د ذمہواری ده پولیس انکار دا غوي دي کنه دوی خو دهشتګردۍ خلاف جنگ چې کوم دوی کړم دي دوی کار نه ځکه هر یو کس د تعریف کوي چې دوی هغه جنگ ډېر بهترین داسه جوړل دي چې دوی کار هغه نه خو خبره دا چې کم کار د دوی به هغه کار څنګه کوي دوی خو هغه کار ته ورځي نه چې دغه زمونږ پولیس خلاف چې کم کاروایی روانه ده د پولیس چې کم ذمہواری ده دوی خپل ذمہواری بالکل سایډ ته خدا تاڼو کې دنه تاسو ګورئ چې کم بایک باندې دوه کسان ګرځي رایډرز ګرځي او څه څه کار کړي دي چې کم دا پولیس وین ګرځي لګیا دي هغه ته پېټرول نه ملایويږي اب کم نه پوره کوي دوی نه پوره کوي دوی نه پیسې اخلي او بیا هغه پېټرول هغه گاډي کې اچي بایک کې پېټرول اچي د خپل کور خرچې پوره کوي د موبایل خرچه پدې پوره کوي دا پوره تاڼې خرچه هم د دې په پیسو باندې روانه ده ځکه دغه کم دا چرس رسول والا دي شراب رسول والا دي او ایون تاسو وګورئ په دغه حیات آباد کې دا د پرون خبره ده پرون فیسبوک ډک پروژه کوم د حیات آباد خلک تیغه دغه وي چې د خوا جسم فروشي ډیره ته کولو شوی دا او دغه حیات آباد تانه سره غیر چاپیرا جنکه کولو ولاړی وي گاډي راځي جنبه کینی او روانيږي زمونږ دغه کار د دوی دی چې دغه تاسو کوم د ډک خبره کوي لګي دغه د کارخانو چیک پوسټ دی هغه سره خوا کې څومره ناسي د چرس کې لګي یا پاوډرز کې لګي دغه په خبر جیل نه بهر چې کم دا انډر پاس دی هغه کې څومره کسان ناشتي پولیس ته غنخکاری هغه کسته الته دا پاوډر چار رسول دوی ته کس ډخکاری نه په څه ګور تاسو ما ذکر وکړو تاسو ما شروع کې د اقوام متحده د ریپورت ذکر وکړو چې دغه بلین اف روپیز چې دی دغه پیوم د چرسو دغه پیسې چې دی نو هغه د شدت پسندې په دغه کې هم استعمال شوی دا ترهګرۍ په ځد باندې هم استعمال شوی دا فندینګ کې ټر فندینګ کې ریپورټډ شزونه راغلي دي نو ګور دې تاسو د اندازه ولګوي چې بده کې کم خلک کې انوالو دي بالکل بیا تاسو کله یو آر ټي آی جمع کوي د پولیس نه دا ډیټا وغواړي دا ریکارډ وغواړي چې تاسو په دې 13 شپږو میاشتو کې په یو کال کې څومره کیلوګرام چرس نیولې دي او هغه بیا تاسو سکړل تاسو زه بار وایم چې دا نتورک یوازې د اس ایچ او پورې یا د پولیس اهلکار پورې محدود نه دی هغه پورې محدود دی چې هغه په چک پوسټ باندې راړي هغه ته 1000 روپے 2000 روپے ورکړي خو آیا چې کم سيزونه هغه راړي او د هغه مالیت په کرونو روپو کې نو په بره پوزیشن باندې کم ناس خلک دي نو د هغه په کې په لکونو روپو کې حصہ او ما دا اوریدلی چې تیر وختونو کې د پیښور یو سی پی او نو هغه بعد ورځي د لکونو نه کرونو حساب کتاب د هغه او چې هغه د ورځي دومره پیسې پیدا کول هغه ټارګټ ورکړو ټولو تانو ته چې مال دومره اشاره کوي بنیادی خبره دا چې د بحاله مرکز جوړول ټیک دغه د حکومت په حق باندې یو ناکامي ده خو په دې بجټ کې د زموږ سره کتاب هم پروت دی چې کوم د راتلونکي کال سالانه ترقیاتی پروګرام دی او په دې کې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ته کوم د بحاله سنټرې منځوري ورکړې دا هغه لپاره حکومت فند هم ورکړی دی نو خیبر پختونخوا کې با ټول لس د بحاله مرکزونه یا سنټرې جوړ شي خو دغه د دې مسلې حل نه دی یو اول والدین هغه څه کوي ډیر زیات ریپورتونه دا مخې دراغلي دي چې د لری علاقو نه خلکو خپل ماشومان هغه الکان دي که هغه جنکې دي راغلي دي په خور ته او په هاستلو کې هغه بیا د خپل کولیګ سره په دې نشه کې اخته شوی دي او دغه ریپورتس د مرکزونو ته راغلي که هغه سرکاري دي که هغه غیر سرکاري دي باقاعده دا ریپورت راغلي دي او یو چې کوم الخدمت سنټر دی هغه خو ټول زیات فوکس هم په دې سټوډنټس باندې دی چې دا خلک ولې دې طرف روان دي موږ د دې بحالي وکړو حالت ډیر زیات شمیره مخې ته راغلي عرفان صاحب یو فیمیل سټوډنټ خپل خبره شوی و چې کوم ذکر وکړ راغلی و کې ټی ایچ ته علاج د پاره خپل د سینې انفیکشن نو هغه سره ما خبر او شو ما ته دا چرس د رسی څنګه لکه ته څنګه دغه چرس خپل ته ملاويږي نو د هغه خپل هاستل کې چې کومه التکار والا خزه وا هغه باغې لاغه چرس رسول هغه نه پس بعد هاستل غ پینځ پک جنکه یو ځای پچت کې ناشته او دیبا 1 by 1 سیګریټ نقشه غسته لګه هاستل پورې د فیمیل هاستل پورې چرس رسی بالکل شروع کې مارته ذکر وکړو چې دا کم 3252 سړی زنانا
الکان جنکی او بیا زیات تر پدې کې سټوډنټس او فیمیل سټوډنټس پکې ډېر زیات دي بالکل زیات پر کې فیمیل سټوډنټس دي چې دا مخې ته د شمیره راغلي ده یعنی 13 کال کې هغه شمیره یو نیم سل رپورټ شوی و نو د کال کې هغه شپږ سو رپورټ شوی دا صرف د پیښور زده اوسه اعداد شمار څنګه څه واشه ده تاسو بیا ټولي صوبه کې اعداد شمار راوخلئ نو هغه به څومره ځکه چې موږ سره په هر ځای کې د بحالې سنټر موجود نه دی موږ سره په پیښور کې د 2 مرکز موجود دی او دا غي نه موږ اعداد شمار راغسته په ټولو صوبه کې به دا نور هم زیاتی او ټول خلک بیا د سنټر ته زینه بالکل تاسو ګورئ نو هر دویم دریم کس چې نو هغه پدې کې خو بیا موږ بنیادی خبره مخې ته راځي د والدینو ما تاسو ته وی چې ټول نه زیاته ذمہ داری هغه خپل ماشومان باندې څومره نظر ساتي او بیا دې لپاره چې کوم ادارې جوړې شوې دي کله هغوی کارکردګي دا او هغه وی داوا کوي چې او موږ ډیر زیات ښه کارکردګي کوو دا غي باوجود دا سيزونه ولې زیاتېږي کم نتورک چې د آیا د حکومتي ادارو هغه ته رسایي نشته یا د هغوی نه یریږي یا دوی له د میاشتې خپل حصہ ورکوي او دا ټول حقیقت خبرې دي کوم چې مخې ته راغلي دي بهر سنټر دې حل نه دی د دې حل چې کوم دی هغه روکثام دی مطلب چې کوم کسان متاثر شي سنټر جوړ کټي خبره ده خو چې نور کسان داغه نه متاثر نشي داغه کنټرول پکار دی سپلای نتورک دی هغه دومره مضبوط دی چې هغه د حکومتي سیستم د حکومتي نظام د حکومتي ادارو نه هغه سپلای څوک چې کوم نتورک دی هغه دوی نه زیات مضبوط دی قانون شته تاسو سماوي ادارې شته د هغه باوجود د شیزونه کمیږي نه او زیاتېږي عرفان صاحب مونږه د خوش قسمت قوم پدیو چې زموږ مشرانو د دې منشیاتو لپاره یو پورا پلان راوړی دی او عرفان صاحب هم د ذکر کړو چې خپل کارخانه بلګي د چرسو حواله سره خلکو ته پکې روزګار ملایويږي به موږ هغه ایکسپورټ کوو هم زموږ دغه پلانینګ دی دغه زموږ ویژن دی او بیا بل خو ته موږ چې زموږ ځوانان په دغه نشو کې اخته شوي دي یو وړه شان دماغلو او بیا موږ خبره کوو چې پولیس حواله سره څومره شکایات پوره صوبې نه تر اوسه پورې مخې ته راغلي دي پروګرام کې یو ځل بیا هر کله ویم چې روزانه ریپورتونه راځي او پرون د انسپکټر جنرال اف پولیس د ټول آر پی او سره میټینګ شو ډي آی جی اس ورته وي یا ریجنل پولیس افیسرز ته هغه سره میټینګ شو او هغه کې جایزه واغستل شو د 15 میاشتو چې پولیس کارکړنې او د پولیس ډور پرفارمنس څنګه دی چې کوم اعداد شمار هغه کې شریک شو نو هغه خو ټول اعداد شمار شریک کړل او دایو وی چې 15 میاشتو کې د ټولي صوبې نه د پولیس خلاف 15900 او یا شکایتونه موصول شوي چې پولیس کم ځای پولیس اهلکار یا پولیس افسرانو خپل اختیارات او غلط استعمال کړي یا ناجایز استعمال کړي افسرانو خیر نشم ویلې خدا لاندې رینک والا واغي ولا خلک دي چې چوالو پولیس اهلکار بیټ والا غریبانان چې کوم دا رائډرز بار ولاړي او رائډرز دي هغه کې چې کوم په دفترو کې زیاتره مې خلاف راځي هغه نه او چې دا دومره شکایات مونږ ته په دې کې موصول شوي دي چې دا غي مونږه کله لک جاج واغستو لک تحقیق مکو نو تقریبا 8 پورې و چې روزانه شکایت د پولیس خلاف درج کیږي دا پولیس رپورټ د کېدې شه دینه زیات هم لکه هر غنټه کې لکه هر 2 غنټو کې 3 کسانو خلاف شکایت هغه کیږي چې او د پولیس دادي موږ بار بار ذکر کوو چې عمران خان سے پرنګي چې هر غنټه کې یو نیم کس پسې لکه هغه به 9% کنه ادا بنده حکومت هغه کوي چې موږ سکول اف انویسټیګیشنز جوړ کړی دي سکول اف بیهیویر هم یو کولاوهل پکار دي چې هغه پولیس ته تربیت ورکړي لکه سکول اف ټریننګ دی هغه کې دا ټریننګ کیږي د کوم وخت نه میټریکولیټ ناشتي الته ټریننګ کیږي او سکول اف انویسټیګیشن دی څنګه واغي انویسټیګیشن کوي یا سکول اف نور په نو خار کې ویډیو والا دی او بم ډسپوزل مختلف جوړ شوی دي خو اوس پورې پولیس د دې وخت د بدلیدو سره سره په دې باندې چرته سوچ نو کو چې او دا بیهیویر هم پکار دی چې د پولیسو د عوامو سره رویه څنګه پکار دی بیهیویر ولا شته خو هغه څنګه دی سایکولوژیکل غالبا چې د دومره قربانیانو باوجود کم چې پولیس هم وایي کم چې موږ ته هم ښکار دي ډېر ښه افیسرز هغوی تیر شوي دي شهادتونه ورکړي د هغې قربانیانې بیا د یو کس د تاکال واقعیا چې مخې ته راځي نو ټولې قربانیانې هغه په سین باندې لاهو کی یو کس خو نو مثال خبره تاسو ته مثال خبر وکړو چې د یو پولیس اهلکار ګولونه دي کنه دا خو د پولیس ورده باندې لګیدلی دي اوس چې صفت غیور صاحب یا دلته عبد علي یا د پیښور نور کم ملک سات صاحب هغه قربانیان تاسو وګورئ هغه طرف ته وګورئ چې کوم مقصد د پاره هغه د پریس کلب نه بهر ولاړه چاچا چې بخپل خودکش لغاړه ور کړو نو فهم سي چې بیا کله دغه شان یو واقعیا مخې تراشي نو هغه ټولي قربانیان هېري کی دغه ریپورت مخې ته راغلی دی چې اوس هم د پولیس پر رویه کې
صحیح کیږي نه هغه کې هغه شانته د عوام دوست نه جوړیږي کوم ډېر زیاتې دعوی کوو موږ بیا هم دا دعوه کوو چې د نورو صوبو په نسبت باندې د دې صوبې پولیس مزاج رویه هغه په نسبت ډېر زیاته خده د عوامو سره خو چې کوم شکایات مخې ته راځي او د پولیس د خپل ریپورت ته چې هغه په دې کې بار بار ذکر کوي چې او روزانه زموږ خلاف دومره شکایتونه راځي نو دې مطلب دا دی چې ریفارمز په پولیس کې هم پکار دي او پولیس ریفارمز صرف دا نه دي چې وردی بدل کی دفتر خې خلکو له جوړی کی چې کوم سرپرایز وزټ وایو د شپې په یو تانې ته لاړ شي بلې تانې ته لاړ شي چې کاوه وس کی هغه سره بدلون ناراضي رویه بدلولو د بارا څومره سنجیده دی دغه پولیس ډپارټمنټ په خپل باندې دغه حکومت په خپل باندې تاسو عرفان صاحب ذکر وکړه چې د امیر دا واقعیا کوم چې زموږه تاکال کې مخه تراله امیر واقعیا کې چې کوم ځای کې پولیس نه غلطي شوی دا غلطي وته هم چې دوی په خپل څنګه دی بیهیویر دی هغه دا چې دوی ریکارډینګ کړو لکه دا پهلا واقع نه و تاسو دغه پیښور پریس کلب کې لاړ شئ کینه سهار نه ماښام پورې کم از کم 5 شپږ کسان براشي او اب د پولیس خلاف شکایت کوي چې زموږ پولیس مساعده دا مسله وکړه تاسو نوخار ته لاړ شئ الته پریس کلب کې نه ته هم دغه مسله وي تاسو ډی خان ته لاړ شئ تاسو ابټاباد ته لاړ شئ تاسو کرک ته لاړ شئ تاسو چترال ته لاړ شئ تاسو سوات ته لاړ شئ هر یو ځای کې د پولیس نه چې کم داغه بیهیویر دی او صرف بیهیویر نه لکه په یو چیک پوینټ باندې که په 100 روپے په 50 روپے لانجه هم شي خیر هغه تیر شي خبره ختم شي خو خلکو کورونو ته وردانګل د اغوی د چار دیواره تقدس خرابول هغه خلک او چتول بیا کډنیپ کول دا یو ډیر زیات ریګولر د پولیس طرف نه کیږي دا ډیر عامه خبره ده نوې خبره نه ده ډیر کامن فیکټر دی او بیا هغه نه پس دا ګیله هم را دي چې جی بس دا چوچت کړو پته نه لګی دا او چته وشتل یاکس ملو شي دا ډیر کامن دی خبره ده چې کوم دا 38 شکایات ملاویږي هر 2 غنټه پس 3 شکایات مخه ترازی د کی خبره ده چې دا آیا ریپورت شوی چرته دی د دې میکانیزم سو چې کوم د دوی هغه سیفټي کمیشن دی هغه حواله سره خو ضلع کې اس قسمه اوس په لري مخه ته نه دی فعال ډیسټریکټ دا زیاتره او مغه دی کم چې په اخبارات کې ریپورت شوی دی یا یو کس دومره اویرو چې زلاړ شمه او دغه ضلع پولیس لاین کې دنه چاته وینا او کما شاده طریقې کار به وي دا چې کم کسان پوج دا شکایت دي په ګراوند باندې به شکایت دینه درې او سلور چند سیوا وي او بیا تاسو ذکر وکړو چې دا کسان زیاتره مغه دي کم چې دغه بیټ والا دي یا اگر رائډرز دي یا چاته بار پولیس اهلکار په چوکۍ ورل افسر خلاف بس اوچته دي زه یو ډي پی او خلاف هغه کومه کمپلینټ ورکوم اب چرته ورکوم اس ایچ او خلاف بس کوم ډي اس پی شو اس پی شو هغه کسانو خلاف خو طریقې کار مخه تر اغلی نه دي فهم صاحب اکثر دا د روټین کې چې موږ کم د چیک پوسټونو تیری وګورو د پولیس کوم رویه د کوم بیهیویر د پاغه باندې ذکر کوو اکثر دا ویل کیږي چې سدي نوم دي کم جنرالي چرتزي سلزي ولزي څنګه پولیس هغه کې سکهار کې دا هغه سوالونه دي چې په ټریننګ کې پولیس اهلکارونو ته دغه شانتي سوالونه خود لکې نو بیا چې کوم هاي اپس ناشتي کوم چې ځان ته ډېر پوهه خلک وي په کار چې هغه بیا په خپل ټریننګ باندې هم لګ سوچو کې لګ نظر واچي چې دا دوی ته موږ سره طریقې سره خایو چې په چیک پوسټ باندې ولاړ است د خلکو سره د عوامو سره سره قسمه رویه په کار ده چې کوم کار د پاره ودرولې هغه خپل کار تر سره کا چې کوم تاسو ځمېداریان درکړې شوې دي خو هغه کیږي نه تاسو یو دوه کاله مخکې واقعیا مخې ته راغلی و او دا غي مثال درکم چې قبایلی ضلع په ټیم کې باجوړ سره تعلق لرونکي هغه یو کسو او یو کال نه زیات د هغه عمر او اوس په هغه کې هغه ډیسټریکټ راوړل او الته هغه نیولې شو پولیس هغه نیولې او هغه راوړل شو د مردان هسپتال ته او د هغه عمر دومره زیاتو او د هغه بیماری دومره زیات وا چې هغه هسپتال ته ورل کېدون الته هغه په حق ورسېدو خو افسوس په دې خبرو شو چې کله د هغه انتقال شو کله په بیډ باندې پروتو نو په دغه حالت کې هم فهم صاحب د هغه خپو ته بیړې یعنی هغه زنجیرونه پراتو هغه ته اچولې شو چې تاسو ګورئ چې دا یو کال نه زیات د عمر دی په کم حالت کې هغه پروتو ټیک دا څومره سنگین جرم کړو هغه د ګرځېدو په حالت کې نو کټ کې پروتو یا په بیډ کې پروتو او هغه ته تاسو هتکړې اچولې دي دا خپو ته هم هتکړې اچولې دي او هغه تاسو راوړې هسپتال ته تاسو ګورئ چې دا نظام بیا کم طرف ته روان دی کم طریقې طرف ته روان دی په دې باندې چا هم زه نه وایم چې سوچ به پني کړي پر ټول شیزونه باندې خلک ډېر ښه پوهیږي خو دغه د انسانیت کې بیا موږ د دې طریقې سره عزت کوو لکه دا څنګه چې دوی په دغه یو ویډیو ما کتل یو تصویر ما کتل او هغه کې دوی ور کړی دی هغه نه ظاهري کې دا چې دلته څوک هم
چاته کوم ډیوټي ورکړی شوی دا هغه د خپل اختیارات او د خپل عہدې ناجایز استعمال کوي که هغه په روډ باندې ولاړ پولیس اهلکار دی که هغه ناس په دغه دفتر کې سی سی پی او صاحب دی او که هغه آی جی صاحب دی خو بدقسمتۍ نه پښتو یو متل دی چې کاڼی عزیز یو وایي دا یتیم په سر لګي بالکل خبره دا ده چې کله داسې واقعات راشي او چې کله داسې واقعات راشي نو په هغې کې بیا دغه ناس خلک چې دي نو هغه خو بچ کړی شي او پولیس اهلکار چې دی نو هغه ته سزا عرفان صاحب زمونږ چې کوم څومره هم سرکاري ادارې دي ماشاءالله کرپشن خو خیر په یو کې هم نشته دی خو لږ ډېر بس مخکې رستو کېږي خو بهرحال یو بله اداره چې کوم پولیس سره په مقابله کې ده چې څوک به مخکې څوک به وروستو وي هغه ده واپډا حوالې ته چې کله مشرف دور و نو هغې کې تپوس شوی و چې دا مونږ څنګه ښه کړو دې کې دا چې کوم کرپشن دا مونږ څنګه ختمېدی شي تاسو څنګه ذکر وکړه چې دا اجلاس هم په یخو کمرو کې شوی و ټول افسران ټول پی ایس پي افسرانو او بس دا هغوی خپل لیول خبرې وې هملته خبرې وشوې او خبرې ختمې شوې نو واپډا حوالې ته دا یې وینا کړې وه چې تاسو چې کوم واپډا اهلکار دی وخت کې په ګراؤنډ باندې دی کوم لینمین دی یا ایکسین یا ایس ډي او وي هغه هم او چې کوم کسان هلته کار کوي میټر ریډر دی تاسو د هغه تنخواه باندې لږه نظرثاني وکړئ د افسرانو تنخواګانې نه چې کوم ملازمین هلته بار ځي که د هغه تنخواه ښه شوه او په خېټه موړ شو نو هغه بیا د بل نه پیسې نه اخلي زموږ چې کوم دغه پولیس اهلکاران دي تاسو په خپله ذکر کړی د دوی وردي څومره موده پس بدلیږي د دوی ټوپک چې کوم دوی سره دی د هغې هم د شمار ګولۍ دوی سره وي هم نشي دوی بدلولی د دې چې کوم دا گاډی دی کوم چې دا دوی گشت کوي لګیا دي بار تاویږي د هغې پیټرول هم دوی دغې جرایم پیشه خلکو نه اخلي و چې دوی سره سرکار والا هغه پیسې پوره نه ورکوي چې کور کې دننه کومه خرچه ده د یو کانسټیبل تنخواه 25-30 روپۍ अब څنګه به یې خپل کور چلی د هغه تنخواه چې کله پورې نی ریویو شوې د هغه په خېټه باندې موړ نه وي آیا پورې به دغه حالت روان وي دغه کرپشن به هم کېږي او بیا دا کرپشن نه خبره مخې ته راځي او بیا د اختیارات چې کوم ناجایز استعمال دغه راځي د هغه بیهیویر هم بدلیږي ظاهري خبره ده چې کله هغه د یو منشیات فروش نه پیسې اخلي د خپل د بایک پیټرول دپاره ګاډي پیټرول دپاره هغه باندې بیا لاس نه چولي بیا هغه خامخا په دې غریب کس باندې ورځي هم په هغه باندې لاس چې خامخا بر هغه رپورټ ورکوي که چې ما څه کړي دي نو هغه همدغه عام کسان ته ذکر وکړه چې جي چرس نیولې شوي دي آیس نیولې شوي دي هغه بیا هم دوی بس اچوي او بیا دننه هغه چرس او آیس غایب هم شي دا غایب شي دا بیا چېرته لاړ شي تاسو ته مه ووایي چې تاسو کله دا شمار راوباسئ چېرته یو چې کوم سوځئ هملته چېرته لاړ شي وګورئ تاسو له به اول دغه ډیټا درکوي نه د آر ټي آی په لارې کوم تاسو له باسئ تاسو له به نه درکوي او که درکوي نو هغې کې به تاسو سره غلطه ډیټا دوی شیر کوي سوال نه پیدا کېږي چې تاسو له صحیح هغه درکړي همدغسې ده فهیم صاحب نو ګورو چې کوم بیهیویر دی بار بار ذکر کېږي هغه کله کېږي او د مې طرف ته ځو ماینس پلس پکې روان دي وفاق کې ماینس پلس روان دي عمران خان صاحب وایي چې زه د کرسۍ پروا نه کوم کم ځای نه اشارې میلاو شوي دي اتحادي جماعتیان ولې خفه دي ولې ورځ په ورځ باندې د هغوی په خفګان کې اضافه کیږي او په وفاق کې څه روان دي ولې اپوزیشن جماعتونه ډېر زیات متحرک شوي دي آیا واقعي په دننه پارټۍ کې دننه تحریک انصاف کې دننه څه تبدیلۍ خبرې را روانې دي په دې به تاسو خبرو کوئ وړه شنده ما ویلکم بیک او وزیر اعظم عمران خان صاحب دا وایي چې زه لاړم نو بیا به بل کس کم راځي هغه به هم اپوزیشن نه پرېږدي د -1 خبرې اوسه پورې چا هم نه وې کړې او په خپله عمران خان صاحب دا خبرې وکړې او چې کله دا خبرې وکړې نو اپوزیشن ته هم یو پوینټ ملو شو هغوی هم دقه وایي چې خان صاحب ته چېرته اشارې ملاویږي لګیا دي او دا یې ورته وي چې ستا کار ټیک نه دی سره ځای فواد چودھری صاحب هم دا خبره مخې ته راغله چې 6 میاشتې ټایم دی که مونږ کار وکړو ټیک ته ګینې بیا به اپوزیشن ته اپر هینډ ملو شي بهرحال د عمران خان صاحب دغه بیان حوالې سره نن بلاول بھٹو زرداری صاحب پریس کانفرنس کړی دی راځئ چپ اول هغه وورو وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے -1 ہم تو نہیں تو کہہ رہا ہے -1 کس نے کہا آپ کو -1 آپ کو کچھ خبر ہوگا جو ہمیں نہیں بتایا گیا یہ اصل میں میرے لیے اور آپ کے لیے پوائنٹ نہیں تھا اپنا سپیچ میں وہ اپنے جو ارد گرد بیٹھے تھے وزیر ان سے مخاطب تھے اور بس میں خان صاحب کو اتنا ہی کہوں گا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں پیر پگارا صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ قلعہ مضبوط ہے جمالی صاحب نے اسی طریقے سے اپنا بجٹ سپیچ پہ کہا تھا کہ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں تو ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے کہ کتنے دیر تک یہ وزیر اعظم اب رہتا ہے جہاں تک میرا پرسپیکٹیو ہے میں نے بہت کوشش کیا میں نے سمجھا گلوبل وبا آ چکا ہے پارٹیزان پالیٹکس چھوڑے ہم ایک بن کے اس کا حل آج بھی میں سمجھتا ہوں یہی حل ہے لیکن
जब जितना देर पहले तो सिर्फ इमरान खान वज़ीर आज़म होते हुए हमारा जमहूरियत के लिए नुकसान था, हमारा मीशत के लिए नुकसान था। अब तो ये वज़ीर आज़म अगर ये वज़ीर आज़म रहता तो हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी, सेहत और मुआशी सूरत हाल ख़तरा में है। अगर आप अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के वाक़ई ही खिलाफ हो तो ये तो माजी की बात नहीं होता है, वो आज का दौर का होता है, आज का हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का एहतसाब अकाउंटेबिलिटी होता है। जब आपका अपना ऑडिटर जनरल रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन इरेगुलरिटीज़ और करप्शन में चला गया, आपने अपने वज़ीर को क्यों नहीं हटाया? जो NRO को चीख करते हैं, असल में इनका हर पॉलिसी NRO रहा है। ये जो शुगर कमीशन का ड्रामा था, ये इनका लेटेस्ट NRO था। ये NRO था वज़ीर आज़म के लिए खुद, असद उमर के लिए खुद, बुज़दार के लिए, तरीन के लिए, और तरीन के लिए एग्जिट स्ट्रैटेजी। वेलकम बैक इरफान साहब। दा विजी उस खो खान साहब खतरा दा او که دومره خبرې کیږي نو دا جمالي صاحب هم دا ویلي و چې کله مضبوطه را سنشتره پیر پګاړه صاحب دا خبره کړې وه چې کله هم یو کس دا خبره وکړي چې کله مضبوطه را مطلب چې کلاړو مضبوطه ده نه، دا انتهایي کمزورې ده. فهم صاحب یو خبره، دویم خبره چې هغې کومه وکړله د خپل پریس کانفرنس کې، نو هغه دا وه چې کوم عمران خان صاحب خبره کوله چې هغه دا وایي چې ما خو کله هم دا نه دي ویلي چې زما کرسۍ ډېره زیاته مضبوطه ده، ما کله هم دا نه دي ویلي چې زما حکومت ته تلو والا نه دی. اشاره دا وه چې یعنې تلو والا دی او هغه دا خبره هم کړې ده چې کوم نوجوان پارلیمنټیرینز دي هغې ته یې ویلي دي چې کرسۍ پرېښودو وخت کې تاسو یریږئ مه، څنګه چې موږ ته وایي چې یریږئ مه، حالات به ټیک شي، घबराना नहीं है. او دا وایي چې په خپله نظریه باندې سمجھوتا مه کوئ. نظریاتي خلک تحریک انصاف کې په وفاقي کابینه کې څومره ناست دی هغه ما ته هم پته ده، تاسو ته هم پته ده. خو چې کله عمران خان صاحب خبرې کوي او د بلاول صاحب کوم طرف ته اشاره وه چې دغه ټایم کې دا اشاره پریس والا میډیا والا طرف ته یا اپوزیشن طرف ته نه وه، بلکې د عمران خان صاحب دا اشاره چې کرسۍ ما ته پروا نشته، هغه خپلو خلکو ته په کابینټ کې چې کوم د وزارت عظما خواهشمند خلک دي، شاه محمود قریشي صاحب دی، اسد عمر صاحب دی، یا بلوم دی، څوک هم دي، کم خلک د هغې خواهش لري. قریشي صاحب اکسپټیبل دی دواړو ته. خیر د عمران خان صاحب چې په کم قومي اسمبلی کې همدغه حوالې سره خبرې اترې کړي دي، دغه اورو. جلدی میں کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے، کسی طرح ان کی چوری بچ جائے. تو میں کنکلوژن میں صرف جو میں اپنی ساری پارٹی کو اس دن کہہ رہا تھا، میں نے یہ جب کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی، یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے. کوئی مضبوط نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر ہوتا ہے. آپ آج ہیں کل نہیں ہیں، کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے، کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. وای په ما باندې دباو دی، د ملک پرایم منسټر دی، په هغه باندې به د چا دباو وي، اپوزیشن حکومتونه خو یا خلکو دباو دی، ایکسپیکټیشنز دي دغه نه. بلکې ناست دی شهباز شریف صاحب متعلق کیسونه دي، زرداری صاحب خاموش ناست دی، مولانا صاحب بس لږ هلې ځلې کولې هغه هم خاموش ناست دی، سراج الحق صاحب هم خاموش دی، آفتاب شرپاو صاحب، اسفندیار ولی خان صاحب هم خاموش یو بلاول چغوي، بلاول صاحب هم کله کله راشي پریس کانفرنس کې، نو دباو په پرایم منسټر باندې د چا دی هغه خبره خو کوي نه. بار بار موږ وکتل چې په د قومي اسمبلی کې وایي چې اپوزیشن موږ نه NRO غواړي، بل ورځ مراد سید صاحب ویل اس کسان دي پیپلز پارټي NRO غواړي. دومره همت دومره جرأت نه چې هغه خو وایي دا الزام خو لګوي، خو نمونه مخې ته نه اخلي چې په قومي اسمبلی کې د خلکو ته هم وایي چې کم کم کسان دي هغه انډایرکټ خولي. دغه عبدالچند صاحب شو، قریشي صاحب شو، دا کسان به یادول نو او چې کوم پیپلز پارټي NRO خو ته مې نو ځکه خورغلي دي لکه خبر هغه ټیک ته ټیکنیکلی خبره ټیک کوي. او حکومت کې دا یو کار چې یو ورځ هغه یو خبرو کې سبا دغه سبب طریقې سره وضاحت کی. نن وضاحتي بیان غالبا د شبلی فراز صاحب هم راغلی دی چې هغه اورو چې هغوی دې باره کې څه وایي. بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس جو یعنی سوچیں آپ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈر گیا. ڈر تو آپ گئے تھے کہ آپ ان کی تقریر سننے سے پہلے ہی بھاگ گئے. پرائم منسٹر صاحب نے -1 کا دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ساری جو غیر یقینی اور یہ جو ایک آپ کو بظاہراً ایک اکٹھ نظر آ رہا ہے ہماری اپوزیشن پارٹیز میں، بنیادی طور پہ یہ ان کی ذہن کی اختراع ہے، اور یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے تو اس وقت یہ
ملک کو بچانے کی نہیں سوچ رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اکٹھے ہو کر اور اس اکاؤنٹیبلٹی کا اور جو بھی ان کے جو بھی انہوں نے اپنے دوران حکومتوں میں انہوں نے کام کیے ہیں اس سے بچنے کے لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک عمران خان نہیں ہوگا تو باقی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاسو اوریدل چې شبلی فراز صاحب څنګه ښکلې طریقې سره هر یو پوینټ ایکسپلین کو. عرفان صاحب لکه د کس سره دا خوند نه کوي, دا ډېر کوشش کوي, خو دا هنر خالی فواد چودھری سره او فردوس بیبي سره او چې هغې یو طریقې سره د بل کس بېزتي کوله, دا نرم سړی دی, د شاعر پلار زوی دی, ته کې هغه خوند هغه چس نشته چې کوم په پی ټي آی کې دننه هغه کنزل وینا کېږي که نه. فهم صاحب تاسو نوم نه اخلم, خو د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف یو اهم شخصیت سره ناست و نجي محفل کې او هغه دا خبره وکړله چې موږ بار بار پرایم منسټر صاحب ته دا ووي چې تاسو د خدای خاطر وکړئ, تاسو پخپله او بیا تاسو د یو څو وزیران هغه ټایم کې فیصل واوډا صاحب هم پکې شامل وو او دا یو څو کسان نور هم شامل وو چې تاسو د خدای خاطر وکړئ, تاسو داسې بیانونه مه ورکوئ چې سبا له بیا موږ بل څه ایونټ کې میډیا ته مخامخ شو او هغوی زموږ نه تپوسونه وکړي او موږ سره بیا د هغې د جواب ورکولو جواب نه. نو دا تاسو ته ډېر اهم یو شخصیت خبره کوم چې هغه موږ دا خبره هغوی ته باقاعده رسولې وه. دومره شریف کس مخکې کړی دی میډیا ته, غریب په څوک یې ورسره څوک پاتې نه و, نو هغه خو یو مناسب صاحب پاتې و, بیا خو هغه هم ولا ایډیل و, هغه طریقه خو یو چغې مغې والی فهیم شي. صاحب هغه دا دي چې اوس په دې طریقو سره دغه وزارتونه نه چلیږي چې هغه پریس کانفرنس کوي, دلته تاسو بل یو بریګیډ تیار کړی, څوک الکترونیک میډیا ته ورولئ, څوک په سوشل میډیا ور پرېږدئ, څوک پرنټ میډیا ته پرېږدئ, څوک څه ته پرېږدئ, او د هغې بیا کاونټر سټریټیجي تاسو داسې جوړوئ چې تاسو د هغې لپاره لس کسان هایر کړي. عرفان صاحب اول با خبره دا چې د -1 دا خبره کم چې بلاول صاحب اول وی چې مونږه حکومت نه چیړو ذکر کوو پرې چې کار وکړي, اوس هغوی هم دا خبره کوي چې -1 کی خبره ده نه. شبلی فراز صاحب چې کومه خبره کوي هغه وایي چې ټول اپوزیشن جماعتونه یوځای شوي دي او دا د دوی زه دا وایم چې ذهني او هغه یو بل سره ملاو شوي دي د حکومت خلاف سازش کوي. د -1 خبره خو دا وخت کې چا هم نه وکړي, خو پرایم منسټر صاحب پخپله وکړه. آیا پخپله باندې هغې په کابینټ کې دننه سره روان دي, هغه تپوس نه کوي چې دننه کم کسان خواهشمند دي. فواد چودھری صاحب چې کومې خبرې کوي چې د جهانگیر ترین صاحب, اسد عمر صاحب او شاه محمود قریشي صاحب ترمنځ دا کوم جنګ جګړه روانه وه, په هغې کې څومره نقصان وشو, څوک چا اخوا کړل, دا ټول چیزونه په دغه کې دننه روان دي. خو چې کله پرایم منسټر پخپله دا خبره کوي چې ماته د کرسۍ پروا نشته, نو آیا څه اشارې بیا ملاو شوي دي چې کوم د پنجاب اسمبلی سپیکر دی اتحادی جماعت د مسلم لیگ قاف پرویز الہی صاحب هم دا ذکر کړی دی چې کوم د مندر تعمیر کیږي په اسلام آباد کې او باغې باندې د هغه کم تحفظات مخې ته راغلي دي, باغې باندې هم دا ویل کېږي چې حکومتي جماعت لږ د خفګان اظهار دا کړی چې اتحادی جماعت ته داسې قسمه بیان بیا نه ورکول پکار, دا کار چې کوم د هغې بیا دومره پیسې ورکولو نه پس هم ترقیاتي فنډ نه دومره ډېر واغشته, بیا پسې خبرې هم کوي. بهرحال خو فهیم صاحب دا وخت کې چې کوم حالات روان دي یا کوم سیاسي جماعتونه کوم هلې ځلې کوي یا مخې ته راځي, او خاص کر بیا د پیپلز پارټۍ چې څومره ډېر زیات اکټیو شوی دی, نن خو دا هم الزام ولګو چې حکومت دا پلانینګ کې دا منصوبه بندي کوي چې آصف علي زرداری صاحب قتل کی. بالکل او بیا بلاول صاحب پریس کانفرنس کې دغه وینا وه, باید حکومت واقعي د سازشونه کوي که نه, دی خو حکومت ته پخپله باندې بیا حکومت غریب د ځان نه دی خبر ورکړي, حکومت خو د دې نه دی اوزګار چې هغې کې د خپل کابینټ کې تبدیلیانو نه دی اوزګار چې هغه وکړي. عمران خان صاحب سره د خپل ځان غم دی چې کرسۍ مضبوطه نه ده, زه به کله ځم کله به غلام سرور صاحب خبره وایي, زه خپل ملګري نه کابینټ کې ما سره چې څوک دي کوم نه راغلي دي, خو په سره کابینټ کې ناست دي, نو هغوی د یو بل نه دي خبر, نو بل کس ته څه وایي. فهم ته بنیادي خبره دا ده چې دلته کومه خبره عمران خان صاحب په کوم هغه باندې فوکس وکړو چې نظریه باندې تاسو سمجھوتا مه کوئ. کومه نظریه؟ نو هماغه خبره چې د هغې کوم قادر پټیل صاحب جواب ورکړی, قادر پټیل صاحب چې کوم جواب ورکړی اسمبلی کې, هغه دا خبره کوله چې دلته یو کس ته نظریې خبره وکړه, نو هغه وایي د کومې نظریې, د هغې نظریې خبره چې ته به مسلم لیګ نون کوي او مسلم لیګ نون ته پرېښودو بیا پیپلز پارټۍ ته رالې, هغه نظریه یادې که هغه نظریه یادې چې د پیپلز پارټۍ نه بیا ته لاړې تحریک انصاف ته ولته د وفاقي کابینه حصه جوړه شوي, هغه نظریه یادې, او که هغه نظریه یادې چې د تحریک انصاف ته پرېږدي او بیا یو بل جماعت تا ځان ته ټاکلی چې کوم حالات روان دي د تبدیلۍ یا د بدلون, نو ته د هغه جماعت نظریه یادې. نو زه خو ستاسو په دې نظریه پوه نه شوم. یقینا چې په وفاقي کابینه کې کوم ناس خلک دي هغه د تحریک انصاف هغه مایند سیټ والا خلک نه دي د کومې نظریې د کوم منشور خبره چې تحریک انصاف عمران خان صاحب کوي, او که بیا هغه نن دا خبره کوي, نو یقینا هغه دې وخت کې هم د خپلې پارټۍ سره
عوامو سره انصاف ځکه نه کوي که فرض که نظریه وي او په نظریه باندې سمجوتا نه کولې یا هغه نه کول غوښتل نو نن به د تحریک انصاف په دغه وفاقي کابینه کې دا خلک نه ناست دا کم چې د پیپلز پارټۍ نه د مسلم لیگ نون نه او د نور جماعتونو راغلي دي او هغه کې ناست دي. بهرحال خو هغه زور ورکړی دی نوجوان پارلیمنټیرینز نو ځوانانو کې چې کوم دي هغه ټول د تحریک انصاف خپل خلک دي. کابینه کې چې کوم خلک ناست دي شاه محمود قریشي صاحب پرویز خټک صاحب اسد عمر صاحب بیا فردوس عاشق اخوان بي چې وسلاړه فواد چودھری صاحب اعظم سواتی صاحب عمر ایوب صاحب مرزا شوا ټول تر نظریاتي خلک نه د دې اشاره د خلکو عمر ایوب صاحب نه پاتې نشي ګوره او هم د پاټه بدل کړی دی هم درته یاد د سرو پاټه هم بدل کړی دی اول مې درته هغه سیکل نه شیر تر هغه شیر نه پیټ نو خبره هغه چې دا د نظریه خبره کوي په صاحب د مې طرف ته زو او د مې نه بعد چې راځو خبره وکړو په ګرانې باندې چې کوم تاسو شروع کړه د شمار وي د جون په میاشت کې 8% ګرانې کې اضافه شوې ده ولې شوې په دې تاسو خبرو یو غلا شانت ماخلو. ویلکم بیک او اوس به خبره کوو د غریبانو حواله سره د غریبانو چې کوم خوراک سامانونه دي هغه مسلسل ګرانی کې لګیا دي چې کوم رپورټ راغلی دی د بیورو اف سټیټسټکس محکمه شماریات هغوی دا وینا ده چې څنګه هم لاکډاون څه ملاوېدل نه نو مارچ په میاشت کې لږه ګرانی کنټرول شوې وه کمه شوې وه او بیا نه پس اپریل او مئی کې لږه لږه سیوا شوه خو د جون میاشت کې 0.8% دا ګرانی سیوا شوه او دې وخت کې پورا ملک کې کال پورا شو فائنینشلی د پورا شو عرفان صاحب 8.6% ته د وخت کې د مهنګای شرح رااله په پورا پاکستان کې کوم لږ غونډه ا رپورټ وګورو ا رپورټ کې هر یو شی زغوی منشن کړی دی چې یو کال کې دنه او بیا یو مش خبرای کوي چې هغه څومره سیوا شوی ده نو یو میاش کې دنه هغه وی ټول چې کم دی هغه د انډو قیمتونه سیوا شوی دي 21% هغه کې سیوا راغلی دی ټماټر قیمت کې 13% د اوړو په قیمت کې 11 او د غنمو قیمت کې 10% سیوا والے راغلی دی خو څه شیونه کم شوي هم دي لکه پیاز ټولو نه زیات کم شوی دی 19% د هغې کمې راغلی دی تازه فروټ چې دی هغې کې 4% او ګوړه کې 3% کمې راغلی خو موږ د پوره کال خبره کوو تیر کال په جون کې چې کم ریټ سو او دې کال جون کې چې کم ریټ سو نو هغه ډېر حیران کون خبره ده دې وخت کې یو کال کې دنه الو چې کم قیمت ته هغه 72% هغه کې سیوا والے راغلی دی لوبیا 71% د ماش چې کم دال دی هغه کې 46% انډو کې 44% مکھن 37% مسور دال 34 اوړه 24 او غنم 22% سیوا شوی دی چینی 14% په یو کال کې د هغې قیمت سیوا شو او صرف دو شیزونو کې کمې راغلی دی یو پیاز 35% او ټماټر 22% ګیس ایوي 54% سیوا شوی دی د هغې قیمت او چې کوم تعمیراتي صنعت دی هغې کې 12% سیوا راغلی دی ایندھن چې کوم دا پټرول وغیره موږ استعمالوو د هغې قیمت کې 28% سیوا والی راغلی دی په دغه یو کال کې دننه عرفان صاحب دغه چې کوم موږ ته صرف لږ پرسنټیج ښکاري لکه ما صرف حساب کوو دا غنم صرف 22% و دا خو ډېر لږي کمنټس وکړم بیا خبره جاري وساتي نو دونه قصیده تاسو وویله خو زه ته یو خبر وکړم چې کوم عمران خان صاحب کوي زما ډېره خوښ هم ده چې یارېږي به نه ستا وزیر اعظم صاحب چې هغه غل نه دی سمارټ دی هغه غل نه دی خیر د چینی چاپټ کمیشن مونږ جوړ کو خلک بار لاړل مونږ خو کمیشن جوړ کو کنه رپورټ راغی کنه چې څوک غلو خیر د پټرول چاپټ کړو دغه لپاره بل یو کمیشن جوړ شو هغه به راشي کنه خیر د قرضې خلکو اغستې وي او یا کوم خلکو نظام نه فایده واغستلو کابینټ کې ناستي نو مونږ یو کمیشن جوړ کړی کنه دغه رپورټ به راشي که سزا وشوه که ریکوري وشوه که ونه شوه زرداری صاحب او نواز شریف صاحب غلا کړی ده د هغې خلاف هم مونږ یو کمیشن جوړ کړی کنه هغه انکوایري کوي دا شیزونه به ثابت شي ریکوري وشوه ونه شوه او بیا اخره کې دا خبره چې دا کوم خود ساخته د تزویم خود ساخته چې هر یو سړی د خپل خوښې د خپل مرزي مطابق د قیمتونو تعین وکړي ځکه چې حکومتي ادارو یا د حکومت په هغه خپل ادارو باندې کنټرول نه وي دا بیډ گورننس دی دا بد انتظامی ده نو خیر ده کنه که خلکو دا ګرانی راوستې ده ودې نه بعد یو کمیشن بل جوړ شي او د هغې یو رپورټ بل راشي او په هغې کې وایي چې او دې کې دا دومره غټ غټ مافیا دا انوالو او پرون چې کوم قومي اسمبلۍ کې د خلکو خبره کړې ده چې تاسو شاه محمود قریشي صاحب هم دا خبره کړې چې تاسو بغلاګانې کوئ موږ به کمیشن جوړو موږ به کمیټیانې جوړو او رپورټونه به راولو او بس دا پټ پټونه به د حکومت او د اپوزیشن رواني او عوام هم دغه شانتې خواري عرفان صاحب دا خبره دا ډپارټمنټ دا کوم بیډ گورننس دی بد انتظامی ده موږ بار بار ذکر کوو چې تاسو هغه ورځ ویلو چې دلته چې کوم پرایس ریویو کمیټیز دي په ضلع کې چې د دې سیزونو تعین کوي چې قیمتونو تعین کوي هغه کمیټې سره نشته
2011 کې وکنه او نه کاله لا چې حکومت ته پته می کنه چې په ډیسټریکټ کې د سیس کمیټي ویم کنه زمانه خیال کوته پته نه خبر بالکل سلام اوس دغه لا یو طرف ته کاج د حکومت ترجیحات سدي یا خلکو ته کم طریقې سره ریلیف ملاوي یا تیر وختونو کې حکومتونه سکول او دوی سکی دا ریفارمز کم طرف ته دوی بوزي یا دوی سری ریفارمز دی مخ کې خلکو سکول او دا نه غټه خبره یعنی حکومت ته دا پته نشته چې په ضلع کې به یو کمیټي وا او ډیپټي کمشنر به د هغه مشر او هغه به دا کار کوي چې هغه به روزانه بنیادونو باندې پرایس هر میاش به قیمتونو عطایون به کو او د هغه خلاف به کاروایی نه کیدي اوس نه کالو نه په خیبر پختونخوا کې په ضلعو کې هغه کمیټیان سره شتنه کاروایی به څوک کوي بلکې حکومت نخنامې نه راغلي دا موږ د ډیسټریکټ خبره کوو چې هغه د ډیسټریکټ خبره کوو چې د ډیپټي کمشنر او کمیټیان وي د قانون ساز ادارې د خیبر پختونخوا اسمبلی قائمه کمیټیانې چې کوم قانون ان کې هغه کې اختیار ورکړی شوی دی چې تاسو قائمه کمیټیانې جوړې کړئ چې کوم ایشوز راځي کوم مسلې راځي هغه په دغه فورم باندې ډیسکس کوي دا یو معزز فورم دی هلته خلک ناست وي هغه کمیټیانې د شپږو میاشتونو غیر فعال دي نه هغه سپیکر صاحب هغه سنجیدګي سره کوي اپوزیشن ول هم خاموش ناست دي ځکه چې کم اهمه محکمې دي یا کم هغه کمیټیان دي هغه کې اپوزیشن ته نمائندګي نه ورکړي کیږي حکومت هم هغه باندې خاموش ناست دي دغه حکومت ترجیحات دي دغه حکومت مزه کې کوي عرفان صاحب دغه چې کوم ډپارټمنټ ته محکمه شماریات د مخه حکومت لګنوي په چل نه پویدل دی به هر میاش خپل ریپورت جاری کوي چې یو میاش کې دومره یو میاش دومره چا دومره خیال ورته نو تیر کال چې کله جون کې دغه ریپورت راغی نو پورا غراف چت شو ټول میډیا کې خبر رااله نو ویل کېږي دا چې کوم زمونږه وفاقي حکومت ډېر خپه شو چې دا ډپارټمنټ څه لګیا دی او دې ډپارټمنټ یو میاشت لپاره کارونه کو چې دا دې کار بند کړه موږ شرمۍ لګیا دی دا به نور کار نه کوي بیا هغه خبره چې دا پورا ډپارټمنټ دی دا خامخا دا به چلیږي تاسو بار ادارې کنټرول کړئ دا ګرانی کم کړئ نو ګرانی کمولو په ځای هغوی خپله اداره بندوله چا چې هغه ګرانی دنیا مخې ته راوسته نو دا دوی اپروچ دی دا دوی حل دی خو بهرحال چې کوم دا قیمتونه سیوا شوي دي تاسو ما ذکر کوو چې د غنمو قیمت 22% څه غټ ریټ مونږ ته نه ښکاري خو د دې مطلب دا شو چې کوم 100 کیلو تھیله وه په 1000 وه نو هغه تقریبا لاړه دې وخت کې مونږ ته په 1200 یا 1300 باندې ملاویږي لکه دومره غټ دی کې چینج راغې 73 چې کوم دی الو قیمت سیوا کیږي نو دا زموږ بیا لږ سوچ پکار دی چې دې باندې لږ مونږه سوچ مو کوو عرفان صاحب یو څو فیډبیکس راغلي دي یو کس هغه کړی دی چې مونږ پاکستان کې 76 لاک خلک چې نو هغه د نشې عادت دي په ضلع خیبر کې آیس نشه جوړولو فیکټریانې دي او موږ خپل आवाज اوچت کړو بار دا ان افیشل فیکټری دا افیشل لا ټایم شته کی کو چې کوم زمونږ یو پولیس رور موږ ته پیغام را لګلې دي زمونه نه کوم چې هغه خپل دغه مشکلات سره مخ دي او هغه موږ سره شریک کړي دي دا پولیس رور خپل نوم نه لیکلې او هغه دا وایي چې په خپل یو پولیس خبره به زه مختصر کوم هغه چې ټول ورځ موږ په نور باندې ولاړ یو موږ هغه جیکټ هم اچولي بالکل هیلمټ هم اچولي په سخته ګرمۍ کې جون جولای په میاشت کې بوټان اچولي بالکل موږ په هغه سخته ګرمۍ کې ولاړ یو هغه وایي چې زمونږ بس کیږي زمونږ تنخواګانې د پنجاب پولیس ولې نه برابر کیږي چې زمونږ دپاره आवाज اوچت کوي زمونږ ټول د ویلفیر نظام هم ګډوډ دی میډیکل راته هم نه ملاویږي نو دغه پولیس ورته موږ ذکر کوو چې او چې دغه تنخواه دا د پنجاب د پولیس برابر تنخواه ولې نه ګرځي ولې نه چې او هغه کې فهم سره دا چې موږ وایو چې قربانیان هم د خلکو زیاتې خو لکه عرفان صاحب کو دا موږ ګورو د افسرانو تنخواه برابر ده فهم صاحب دې کې بنیادی خبره بار بار ما شروع کوم افسر مسله دا خبره کوم چې ناس کم بر خلک دي د هغوی اس قسمه سيزونو کې کمې ناراضي د دې پولیس په نوم باندې چې سالانه د دې د وردی په نوم باندې چې کمې په کرونو روپۍ باندې وصول کیږي د سرکار نه د حکومت نه هغه د خلکو ته نه ملاويږي دغه پیسې چرته زی دا کم افسرانو جیبونو ته زی دا کم خلک خوري هغه ورځ مونږ یو خبر هم فایل کړو چې د پولیو په مد کې کم میلنډ اینڈ گیټ فاونډیشن WHO او داغې نه کمې پیسې راغلي دي اربونو روپۍ بالکل 10 ارب روپۍ یادول کیږي دغه پیسې راغلي وي د څه لپاره دا د دې پولیس اهلکار لپاره راغلي وي کوم پولیس اهلکار چې په دغه نور کې په دغه سخته ګرمۍ کې د پولیو ورکر سره ډیوټي کوي د هغې په سکیورټي ولاړ وي 2-3 ورځې سهار نه واخله د ماښامه پورې 12-14 غنټې هغه ډیوټي کوي او هغې ته روزانه بنیاد باندې د هغوی TADA د هغوی د خوراک او د ټولو څیزونو لپاره دا پیسې راتلې خو دغه پیسې هم د افسرانو هضم کړي دي هغه دوی له نه دي ورکړي هغې انکوایري روانه ده انټي کرپشن کې زموږ امید دی چې دغه انکوایري رپورټ مخې ته راشي باید کوم پولیس افسران ملوث دي او هغه نمونه مخې ته راشي دغه شانتې تاسو ته پته ده چې نور هم سکینډلې دغه افسرانو دي خو هغه دي د
دغه وکړي دي بدقسمتۍ نه هغه شانت ریپورټ کیږي نه هغه ریپورټ کوي. عرفان ته مخکې خبره کړې وه چې کوم د خلک پیسې راځي د پولیس اهلکار په نوم باندې چې کوم سخته ډیوټي کوي هغه هغې ته نه میلاویږي او دا خو هغه خبره چې کوم دارور خبره کوي زموږ د ویلفیر نظام ګډوډ دی او موږ د میډیکل نه میلاویږي میډیکل به هم دغه افسران په خپل نومونو باندې وصولوي او هغه وصولي هم بهرحال چې کوم تاسو ذکر کړو عمدای پروګرام کې موږ خبره کړې وه چې ولې آخر په دغه بجټ کې د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمینو تنخواګانې سیوا نه شوې ولې چې کوم 17 اینڈ ابو چې کوم موږ ته افسران وایو ځان یې بالکل بیل کړی دی د 1 نه 16 پورې خو خیر ډېر واړه خلک یي غریبان سایډ ته پراته یي ای په څوک ځان سره ګډي نه نو چې کوم 17 اینڈ ابو د هغوی تنخوا نه سیوا کېده نو د 1 نه 16 پورې کسانو تنخوا هم هغوی سیوا نه کړه هغوی هم ځان سره وځپلی شو او دغه مسله چې کوم دا زموږ پولیس ډپارټمنټ کې هم ده چې کوم افسران دي د هغوی تنخوا ظاهري خبره ده په کمیشن راغلي دي د هغوی تنخوا کلیر ده ستونزه مسله پکې نشته دی خو چې کوم باقي محکمه ده د هغې دپاره اواز به همدغه افسران اوچتوي او هغوی د اواز نه اوچتوي اخر ولې دغه مسله نه حل کېږي په دې موږ خبره کوو ځان له پوره پروګرام هم په دې باندې موږ کوو چې د پولیس کوم دغه اهلکار دی آخر هغه ته کمې ستونزې دي کم مشکلات دي او دغه کرپشن که موږ ختمولو خبره کوو چې موږ دغه ډپارټمنټ صفا کوو د کرپشن نه نو دغه پولیس اهلکار ته به بنیادي سهولیات ورکول وي. محمد فهیم او عرفان خان لا اجازت ورکړئ د الله پامان.